ډېر غټ زیاتې ورسره وشو په دې روژه کې د رمضان کې ګاډي نه و، یو ته اشاره بل ته اشاره دا په زکات کې قبول کا او نور ما سره ماته نشته که ما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوږو کتونکو زم ستاسو دوست سلمان وفا کتونکو په دې لار باندې روانو ما او د امام مجیر له اشاره راکړه نو ورته ور دی د مای چې څه وجوهات دي. به هر حال هغه راته خپله یوه کیسه وکړه او لکه ډېر غټ زیاتې ورسره وشو په دې روژه کې د رمضان المبارک میاشت او په دې کې ورسره ډېر غټ زیاتې وشو چې د هغه سره کومه واقعه راغلې هغه هم درته وایي. خو تاسو چې کوم دی د دې ویډیو مطلب مې صرف دا دی چې تاسو خیال کوئ داسې قسم خلک چې کوم دی پراډین دوکهباز خلک په دې معاشره کې اوس هم شته په دې روژې میاشته خو لکه بیا هم دا خلک چې کوم دی قلاریږي نه نو د ده سره چې څه وشو هغه به تاسو ته په خپله باندې ووایي او دا د لاس امداد چې کوم دی هم اپیل کوي. نو که کوم دوستان یې او د ده سره لاس امداد کولی شي نو بهتره خبره ده خپل نمبر به درته ووایي نو کوشش وکړئ چې د ده سره لاس امداد وکړئ ځکه چې لکه په دې روژه کې او تاسو ته پته ده چې لکه د ده نوم باچا خان ګجر دی او په دې بالکنډۍ کې اوسېږي دغه د ګیډي کار کوي. منیجر ورته وکړه تا سره څه واقعه راغله څنګه در سره پېښه ما دا واقعه راغله چې زه بالکنډۍ نه روان شوم او دې ورسک ته راتلم جي او دلته ورسکی زمونږ ملګری دی او ما ویل چې زه لاړ شم او زه غریب یم چې ما له زکات راکړي او زه چې رالم د ګلاباد ته نو ګلاباد کې ګاډي نه و، یو ته اشاره بل ته اشاره جو بیا موټر راغی چې ودرېدو جو بیا موټر بله ودرېدو چې موټر والا زه وخېږم کوم ځای ته ما خرکنۍ ته ځم خرکنۍ ته ځم نو بیا هغوی ما ته کیسه شروع کړه تاسو څه کاروبار کوئ. ما زه مونږ د جي مونږ د ګېډو کاروبار کوو. ګېډې کوم ځای راوړئ ما یو سکی ته زما مخکې مو سکی ته راوړله اوس ګېډو نه پرېوتي یو اوس چا څه لاسې الله دپاره سره چا موږ سره وکړه جو ډېرو سره ښه کېږي نه و نو بیا ورسره ښه کېږي نو بیا وایي چې ښه دا 100 روپۍ واله دا په زکات کې قبول کا او نور ما سره ماته نشته که ما نور درکولی چې ما څونه وایي دا 3000 روپۍ ماله وګوره اوس په دې ټایم کې ما سره خو نشته 2000 روپۍ پردي نو ما هغه واخیستې او رومیال مې هم او کاټ هم و هغې ته ما دغه دي نور سره نشته ما یې مال راکړي په زکات کې نو ما زه غریب یم دوا به ته وکړم او ما سره نور سره شته نه دغه دي و چې داسې کار دی چې چې نور ما سره نه 3000 روپۍ نه نو ما نه درکوم ما یې صحیح ده چې بیا وایي چې داسې کار دی چې ما سره اوس نشته او دلته عبید نومې سړی دی او هغه به دله پیسې به هم دله درکړي او دا 2000 روپۍ به دله نه کړي او راشن به دله درکړي. ما ته اخوا دواخان ته کور نه اخوا هغه سټور غوندې دی او سبزۍ والا دوکان دی هغه زه کوږ شوم نو داسې نیغ ځه او ما هغې ته ویلي جمعې ورځ ده هغه به نه پاسي او هغې ته هسې ټلیفون وکړه هسې او خولې ته موبایل ونیو او شی ته روغ و او موټر والا بس بره لاړو او خولې ته هغه ګوتې غوندې اچولي وه نور مې نه پېژاندې او دا خبره دا سړی څنګه داسې تور هم نه هلکو هلکۍ و ګاډی ورسره څه شی و ګاډی موټر و جي موټر ورسره موټر سپین موټر ورسره سپین موټر ورسره و ته په دې اوسکۍ په سټاپ او د دواخان د کور نه اخوا هغه درنګ چې دی هغه هلته هغه هوټل و مخکې هغې نه دې غاړې ته کوږ شوم هلته سټور هم دی هغې کې ټماټر هم خرڅېږي هغې نه بره لار باندې داسې لاړم درنګ باندې نو دلته خو عبید نشته او دلته خو هېڅ نشته سړی دوکهباز دی او روغه دوکه یې ما سره وکړله. کتونکو تاسو واورېدو د باچا خان ماما سره چې کوم زیاتې وشو په دې روژه کې او دی چې لکه مونږ ته پته راټولو ته دی د ګېډي کار کوي دغه د غره نه چې کوم دی ګېډۍ راوړي او په 200-300 روپۍ خرڅوي د هغې نه چې کوم دی د خپل د ورځې هغه خرچه چې څه وي هغې نه وباسي او په دقې خرچه کوي. خو اوس چې کوم دی په روژه کې د هغه سره داسې زیاتې وشو 2000 روپۍ ترې لاړې د دې دپاره 2000 روپۍ چې کوم دی وایي او بله دا خبره کوي چې دا پیسې چې کوم دی پردی وي نو 2000 روپۍ دا نه وي د دې دپاره دا 20000 روپو کار یې ورکوو په دې موجوده صورتحال چې کوم روان دی په دې حالاتو کې. نو لکه دا اوس چې کوم دی د امداد اپیل هم کوي نو چې څوک ورسره امداد کوي ستا سره موبایل ما سره خو موبایل نشته خو د بالکنډۍ د منیجر په کور کې پاتې کېږي منیجر په کور کې پاتې کېږي نمبر او نمبر سره نشته دی چې تا سره که څوک رینګ کوي نو چې تا ته بیا رینګ ستا نمبر کم نمبر دی ستا د زوی څه نمبر دی
ښه کتونکو د ده دا نمبر زه تاسو ته پر سکرین در کومه د ده د زوی نمبر دی نو کوشش وکئ چې د هغه سره بیا لاس امداد وکئ او ځکه چې لکه د ده سره ډېر انتهایي زیاتی وشو او نور هم تاسو ته چې کوم دی د دې ویډیو مطلب صرف دا دی چې خیال کوئ په معاشره کې داسې قسم خلک وسه شته او موجود دي ټیک ته چې د رمضان المبارک میاشت ده بابرکته میاشت ده خو بیا هم چې کوم دی داسې خلک اوسېږي دوکهباز پراړین لکه د ده نه په کومه دوکه باندې دا پیسې ووالي او لکه په څه دغه باندې لاړو نو دا مختصر غونټې ویډیو مې در سره شیر کړه کوشش وکړئ چې تاسو یې هم مخې ته شیر کړئ د الله په امان